ستجدونی انشاءاللہ 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 پورې یو خبره واورئ، هر خبره چې کوئ انشاءاللہ پکې. مثلا یو سړي درته وایي سبا به راځي، ته ورته انشاءاللہ. اوس به ما سره ځي، روټۍ به ما سره خوري، ځکه چې انشاءاللہ نی نو ته روټۍ خوړی شي، که انشاءاللہ نی نو ته سبا راتلی شي. که انشاءاللہ معنا که د خدای رضا وي، د خدای رضا نی ته 2 قدم اخیستی شي. دا نه چې کارو شي او بیا ووایې چې انشاءاللہ. لکه یو سړی و منډۍ ته روان و، 80 روپۍ ورسره وې چې یو خر علمه چاته تپوس کو چې چرته ځای لکه وی چې منډۍ ته ځم، وې څه کوي خر علمه، وې انشاءاللہ پکې وایا. هغه ورته دی کې د انشاءاللہ څه کار دی، خو 80 روپۍ را سره دی او منډۍ ته بلار شم خر به والم. تاسو خیال راغی؟ لکه هغه ورته یو سیاسي لیډر ته مې وې ضیاءالحق لرې کوم انشاءاللہ پکې وایا. وی جی د انشاءاللہ خو مونږ غر کړو، چې تاسو مليان وایي چې انشاءاللہ پکې، ما چې انشاءاللہ نه 80 کال دی وشو چې در په در او خاورې په سر ګرځي، او 80,000 کال به در په در خاورې په سر ګرځي، خاورز به نه ګرځي. انشاءاللہ چې نه وای ټول عمر به ټکري او ستا په سر ملغاره خبره کې انشاءاللہ وای صدر باندې سور ده. ضیاءالحق صاحب چې تقریر کې انشاءاللہ ډېر وای په خیال. اوس بیا بیت الله شریف ته لاړ، نو په 27 رمضان ورته کال یو ملاو، اوس حج ته منډې کړې چې نور 2 کاله به ورته ملایي. لاړی غر کیږي ته به وایي چې داسې دا ملک د زرخرید جایگیر دی، دا ملک د زرخرید جایگیر دی. دا ستا واک دی چې ته به ورځ بیرته کعبې ته منډې وې او د چا خرچ پس باندې بځې. دا ستا واک دی چې کوم ملا ستا مدې ووایي په نعت کې نو ځان ته غاړې باسې او حج ته یې ولېږي. دا ستا واک په یو حج لېږلو د یو سړي داغه پتلو چې څومره خرچ راځي د ټول پاکستان نه چې تپوس نه کړي نو د یو سړی هم نشي لېږلی. شرعي نظام چې ټول پاکستان، ځکه چې قومي خزانه د ټول ملک مشترکه خزانه ده او د ټول ملک پکې حق دی. خدای دې وکړي چې مثقال ذره عمره د یو سړي پکې راځي د ټول ملک پکې، ته د قوم خزانه باندې یو سړی نشي لېږلی، تا ته جواز نشته. نو مونږ چې انشاءاللہ نه وایو نو هغه خلق به را باندې سواری او مسلط به را باندې چې هره ورځ به په سینو نوي غشي درمنډي نوي. نن چې کوم غشی ستا په سینه حکومت ومنډي، زخم به سټې لا به جوړ نه وي، سبا به بل غشی درو. خبره مې دې پورې کوله چې انشاءاللہ نه نو سړی منډۍ ته روان دی، هلکه انشاءاللہ پکې وای، وې د انشاءاللہ پکې څه کار دی، خو 80 روپۍ را سره دی او منډۍ ته بلار شم خر به والم راځم. چې منډۍ ته تللی دی غلوی جیب والی، چې غلی جیب والی دی 80 روپۍ ته ویستي. اوس غل خو غلی هغه ورځ یو غلا شوی دی، حیران سړی تللی دی، کور والا اوده دي، بکسونه یې کولاو کړي دي، چابیان یې رایستي دي، سیف یې کولاو کړی دی، 2 لک روپۍ سیف نه ویستي دي او د 1 لک روپو کاله او سار خلق چې را پاسېدلي پته هم ورته نه ده لګېدلې. دومره صفایي راپورټ شوی دی. راپورټ والا وایي هلکه دا څنګه غلا ده چې نه کنډر شوی نه څه. بله شپه چې یو ونیو او یو څو غره به یې ولا ورکوي، هلې د پوډرو یو سګرټ راوړه، حل درته وایم. تاړېدار ورته د پوډرو سګرټ راوړی دی، چا څکلی دی، ویل ورشي زمونږ کور کې پاس چت مې سوری کړی دی او د سرو زرو غوټه پکې پراته ده. بیگانا بل شپه په 11:30 بجې غوټه د سرو زرو د 1 لک کاله راوېستو، پیسو پسې ګرځي. غل خو غل ټانګه کې برواني ناس به 4-5 کسه خبرېته ټوپای او بابا پیاده رواني چرته کې نه لکن ام وی چې زموږ ټانګه خو چې کینې د څنګه داسې وهیم او بلې ورته اړم کړي بچ په ټانګې نه کوزي بیړي ولا غر کړ. اوس ټانګې مرکه شو، اوس موټرو کې غل ګرځي. 13 ورځو کې دلته یو مولا را سور پیاده را روانو، هم شوم غوندیو چرته ځي. هو استاد چرته ځي؟ وجې د مدرسې پورې ځي. او چې راکینو چې مدرسې سره کوزول هغې ته تللی دي چې جیب ګوري 1500 روپۍ دي ویسي. دا به د انګریز په قانون دا غله ورکې د ملک، دا به د جناب محمد رسول الله په قانون ورکې. سو پورې لاس پرې کول د غل نه شروع شوي نی.
او تاسو د کورونو خزي او لونه په امن کې ولې د نوراشي مان دا ګیره کړه سو پور نظام محمدي نه دی راغلی په دې ملک او دا ملک تاسو د سړی ځامن کړه په دې مخ والله کنه خزي ټیک کړي او نه سړی ټیک خزي وګورئ کړه یو ستن به په قصخانه جلسه کې والے وا ټول ملک چونکیږي لګیا خزي وی علاوه به پر دغه وش بیا د بیو شو د خش بیا د بی زبردر ته خام خو کا وخت را بیا د بیو تاسو به دا ټیک تاسو ټیک تاسو به لوی لوی ګیرو والا وګوره دي توار په ورځ د پبو میا صاحب زیارت درې درش لېشته ګیره به نیولې او خزه به ځان لا زیارت تروه څه چل شیخ سے خزه خپل کې می بعد تاسو به ټیک دا به ډنډه ټیک دا ډنډه دا دې ټیک دا ټیکيږي نه او نه د علاج ګره دا یاد لري دا مونږه سیاسيان چې جمهوریت ته الیکشن دی پلان دی الیکشن کوم دا خردي کته به بدلی شي په بل روپ کې برابر علاج انقلاب دی او دا سه انقلاب چې د سرونو ډيري پراتی په دې او دینه بغیر تاسو ټیک زما په دې مخ نو عرض مې داو چې چاته جیب والو را روان دي سړی تراغه چې جی زه خو چې منډي تلاړم ان شاء الله خر مې اغستو ان شاء الله چې جیب ته مې وکته ان شاء الله پیسې را سره ان شاء الله نه هغه بچي اوس په ان شاء الله کار نه کیږي منډي ته چتلې ما درته وی چې ان شاء الله وایا تا ته پښپېتو روپو باندې ناز او غاوره وي خدای نو عرض مې داو چې ان شاء الله په عرش کې ها د ګناه په کار کې به ان شاء الله سنما لذي ان شاء الله زم نه زکه ال ترزا د خدای نه د متماشې لذي ان شاء الله زم ال تبنوي زکه ال ترزا د خدای نه رضا د خدای په هغه شي کې طلبه چې کوم شی شرن جایز نو پلار ته زوی وای چې تبه څکه ورته وای ستجدونی ان شاء الله من الصابرین اے پلارا کدا اللہ رضا وشنو زردے چې ما بد خپلی چړې لاندې صبر کوونکې ګوري تب ما لاله او زب صبر مور ته رااله بیبي هاجره ورته استا خدای ستا د زوی قرباني غوښته بیبي هاجره ورته وای چې اے ابراهیم زرکوا تاخير نشي چرته خدای بدر نه ناراض موره زوی راونیو پاکه جامع ور واغسته سره ولا غړ کو سترګې ولا تورې کړې پړې او چاړې پلار لپلاس کې ور کړو روانه کو مذبح پلار زوی پلار ته په وخت کې وای چې پلار یو څو خبرې درته کوم پاګه به عمل کوي رومبنه خبره خدا ده چې ما لالینو زما لاسونو خپې به کلک کلک وتړي اسنه چې د ساوتو په وخت کې زما په لته چرتاونه لګي او بے ادبی به وشي نو زما قرباني به خدای قبول نه کړي دویمه خبره ده چې خپل سترګې به وتړي اسنه چې د لالولو ټیم کې ستاو زما سترګې سره مخامخ شي نو زما په لالولو به ډېرو نشي نو خدای به درنه ناراض شي درېمه خبره ده چې زما د مرګ نه رسو زما مور ته نه وي چې اسماعیل چې ما لالولو نو دا سه لټه تکولې او لا سونه وهل او خرړې ده زکه چې خزي نازک طبيعت مخلوق ده اسنه چې او جاړي او چرته خدای ته ناراض نشي سلورمه دا چې دا زما کمیس چې ده دا به ما نه وباسي او زما مور ته به ورکي چې اسماعیل وې چې ترسو ژوندای نو زما په دې کمیس زما تسلی کوا اوس یو خدای پويږي دا ستاسو زما د عقل خبره نه ده یو خدای پويږي چې زوی پلار ته دا خبره څه وخت کې کولې چې په دغه وخت کې به د ابراهیم علی السلام پړت ستې اوس په دې یو خدای پوي ده او د دې د زور اندازا ما او تا ته نه لګي دا به ابراهیم علی السلام یا د دې زور اندازه به د اسماعیل مور ته پتا وا چالالولو له روان کو دا دروازې ته ورپسې رااله رستونه ورپسې کته تا زور باغی ته پتا وا مونږ ته پتا منا ته چر ورسېد قران کریم وایي فلما اسلما
وتله للجبين فلما اسلما اسلام وی غاڑ اخول گردن نہادی فلما اسلما وتله للجبین اور کله چې پلار او زوی دواړه د خدای حکم ته گردن نهاد ودرېد داس اسلما دامن وتله للجبین او دې سټنا او د دواړو خپونه زوی رونیو لکه د ساروی غوندې راواچو قران کریم فرمایي فلما اسلما وتله للجبین پدې تندیر او غرزولو او لاسونه خپې ورته وتړل او پدې ځای ورته خپکه خو پدې مرای ورته چاړه کې او سترګې تړلې چې چاړې په کې خو आवाज کوي بسم الله الله اکبر رکاږي مرای نه غوسي بیا وی بسم الله الله اکبر بیا نه غوسي چړې ته یا چړې د خدای نه بدی په جهنم کې غواړم اوس دې ته اندازه وکړه چې چاړه د زوی په مرای کې او راکاږي او غسینه دا بل امتحان په ابراهیم علیه السلام چې زوی یعنی چې کش کې او مرای غوسه شي خو بس خلاصې وشي نه چې دا کې او لا غوسیږي او ورکه دی هغه شفقت ا د بچی درد هم پړږي توبه استغفار د خدای لاک لاک شکر وباسي چې دا امتحان خدای ختم کړی دی کدا امتحان وسم باقی وې چې تاسو الک ازوی حلال تاسو هغه غور نکه خدای پر استه کړي زوی دی چې سور کافر قسم په خدای کوي راو پر ځای او په مارای ورته چاړه او بیا د اسماعیل باندې بچي د سترګو رب جبريل ته حکم کیږي ورشه ګډوره راواله او د خپو کې سملا او اسماعیل درنالال د جنت نه ګډوره راغی خپو کې واچولې شو دې مقام کې چرته یو تقریر کې ما ویلو چې د دې ګډوري غوخي بیا چاو پړې کنه دا یاد لري بیا پاتې نشي دا چې مړې باندې چاړه راخ کا مړې غوسه شو خرړار شو د ابراهيم عليه السلام شپاړه سنې یقین راغې اسماعیل می حلال خپای چا تکړه او سترګې پرانیسته چې ورته خو ګورم لګ او چې دا سي ورته وکړه چې ګوري ګډور اعلان دی حلال پروت ته اسماعیل عليه السلام ولا چړې ته بیا لاس کو چې دا ولې ما ته خو حکم د زوی د حلالولو شوی دا دې بچولې بیا په ورټوب کول چې بیا ورټوب کول نو الله فرمایي چې دغه وخت کې ما ورته आवाज وناديناه ان يا ابراهيم الله وی دغه وخت کې ما ورته आवाज وکړو چا ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتینه ک وسکیګه ما او ما خپکیګه سچ درته خوب کې ویلي شویو عادي پورا ابراهيم عليه السلام رسول چې واقعا په امتحان ابتلا وا خدای پکې کامیاب تاسو خیال راکړئ عزیزانو عرض دا بنیادی شی دی د قربانه دغه بیا معمول را روان دی د جناب رسول الله صلی الله علیه معمول را دغه ګډوره چې دې ځکه حلال شو علما وایي چې د دې ګډوري د غوخه درې حالت یا خدا چې دا ګډوره جبريل راوسته د جنت نه امتحان په وشه چې امتحان په وشه نو دا ګډوره واپس بیا جنت ته لاړ ځکه چې دا هغه ګډوره چې کوم د حابیل او د قابیل منځ کې مناظره شوه وا او د حابیل ګډو الله او چت کړو جنت ته په جنت کې پالل کېده د امتحان د پاره راغی واپس بیا جنت یو روایت ده یو دا دی چې د دې ګډوري غوخه ابراهيم عليه السلام مکه ته راوړ
او دای وچی کړي او ډېر وخت پورې بیا بیبي هاجره او دی سره خوړې ځکه چې د دې ګډوري خکر کافی زمانه پورې بیا په بیت الله شریف کې زوړد یو دار یو دادې چې په دې لار یو قافله تلا د بدوانو دا وخت هغه قافله والا وخړل علما وایي چې ترجیح زیاته دې خبره ته ده چې دا وخت و چې شي یو ټکی و د لوی اخترنا سیوا دا درې ورځې چې دیتا ایام تشریق وایي څه ورته وایي تشریق په عربي کې غوخه اوچولو ته وایي غوخه اوچولو ته تشریق وایي نو دې درې ورځو ته تشریق ځکه وایي چې پړومبای ورځې د لوی اختر کمه غوخه اوشي نو په دې وروسته درې ورځو کې به عربو بیا اوچولې او ثابت کال به بیا خوړې نو ځکه دې درې ورځو ته ایام تشریق وایي نو دا غوخه اوچې شوی وي او بیا کافی مده پورې تاسو خیال راغی قربانی ابتدا د آدم علی السلام د زامنو نشو او بیا اهم امتحان الله پاک په ابراهیم علیہ السلام اهم امتحان بیا الله پاک په ابراهیم علیہ السلام هغه امتحان د ابراهیم علیہ السلام الله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم تا بیان چې ابراهیم علیہ السلام ته ما په خوب کې وې چې قرباني وکړه او قرباني داسې وکړه چې دا زوی دی حلال کا د چې سار را پاسې ده زوی را وغوښته اوس زوی ته وایي چې بچیا ما بیګا خوب لیدلې او خوب داسې دی چې زه تا حلالوم انی ارا فی المنام انی اذبحک ما په خوب کې ولیدل چې زه تا حلالوم اوس فنظر ماذا ترى بچیا تم وګوره چې ستا څه خیال دی څه ځای ته د دماغ رسی فکر وکړه او زوی ورته وایي چې زما پلار پیغمبر دی او د پیغمبر خوب چې دی هغه هم وحی وي ما څه کار دی چې زه به د پیغمبر د خوب متعلق سوچ کوم یا به فکر کوم د پیغمبر خوب کې به سوچ نه کې نه به فکر کې چې خوب دی نو هغه وحی ده او چې وحی ده نو ما ته بسر او چشم قبول ده زوی ورته وایي قال یا ابت افعل ما تؤمر یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا چې سامر درته په خوب کې شوه دې فورا هغه کار دا اوس ان د لوی اختر ورځ دا د سبا ټیم بچیا ما ته خو امر دا شوه چې دا زوی دې حلال کا نو ته به سکے زبتا حلالو ما ته به سکے ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ستجدنی زرد چې بیا به مو مال را پلارا ان شاء الله من الصابرین کله خدای رضا وشي نو استاد چړې لاندې به صبر تب مال आले او زب صبر کوم زب پلار خو ډېر زیات خوشاله چې ماشوم بچی ته وګوره او د پلار د